بیبی دا منز نکی تا سزا ورکولی شي ځکه ولی من نکی د کوره بی اجازت وزي سزا ورکولی شي ولی بی اجازت وزي د کوره او تو ورته وای ما ته د شریعت مطابق ځان ښایسته کا واغه ځان تا ته نه ډولی کوي سزا ورکولی شي نو سزا ورکولی شي خو هغه سزا چې هغه ګورې د شریعت موافقي ښه زی تور نشي چرته سزا چې ورکوي وینه ونه ټکیږي اډوکې کریک نشي اډوکې مات نشي کو سزا دې حد ته ورسوله چې اډوکې کریک شو مات شو وینه وټکېدله په سزا کې دې تجاوز کو ندعو الموازین القسط لیوم القیامه الله وی د انصاف طلب لګوم او دا تپوس پستا نه کوم دا تپوس په الله وی ستا نه کوم تل د میزان تل د انصاف په لګوم د قیامت پورس دا ټول بتلل شي دا ټول بتلل شي ډیر په احتیاط باندې ژوند تیر وګورئ ښه ګناه څومره او سزا مو څومره ورکو لاس ولمات کو خپه ولمات کو او ګناه مخې ته څه ګناه په نظر نه راځي چې څه ګناه ده نو که د والو اجازت شریعت ورکړی دی خو د حد مطابق یو حق د بیبي دا دی چې دا به په مخ نه وخي دا به په مخ نه وخي ښه دا د بیبي حق دی چې بیبي به په مخ نه وخي او دا ظالم چې وي نو سترګې ولا تکه توره کړي د مخ ګونۍ ولا بدله کړي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وخا خو یو تله د انصاف په الله لګي او دا طول بکیږي وی بچ حق داو می درته در رسولی ویلی می درته چې د بیبي حق دا دی چې دا په مخ نه وخي او تا ول د مخ ګونه ورانه کړي دا د دې تپوس په الله کوي ښه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه دسی وتل الله لګولې ده تل الله لګولې ده نو هر کار چې کو دا سوچ کو چې زه به یو ورځ تلې ته مخامخ کېږم زما دا سزا به الله تلي ښه شاګرد راګیر کو سلکونډۍ پې واړو ګوډې پې ماتې کو ته به وایې چې چېرته ګوډې م پې ماتې کړي و لګیایو پې د دې تپوس په الله کوي ښه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه تا سزا ولې ډېره ورکړې وه ګناه دومره نه وه او تا سزا ډېره ورکړې د دې تپوس په الله کوي دا د انصاف طلب الله لګي دا تپوس په الله کوي د دې تپوس په الله کوي دا تل د انصاف په الله لګي نو هر کار چې کو لږ محتاط اوسېږو او بیا د بیبیانو متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم